علما مشران لیکي چې د ملک او د قوم د استحکام او د ترقۍ څلور ستنې دي. یو ایمان دی او یو امن دی او یو اقتصاد او معاش دی او څلورم اتفاق دی. دا څلور خبرې چې په کوم کور کې وي هغه کور هم جنت، چې په کوم کلي کې وي هغه کلی هم جنت، چې په کوم ملک وي هغه ملک هم جنت دی. او چې دا څلور یا په دې کې بعضې نه وي نه هغه کور کلی به د هر څه نه ډکي، لیکن د هغې ماحول به د دوزخ وي. الحمدلله موږ تاسو د الله پاک ایمان هم را کړی دی. الله دې موږ تاسو ته په ایمان باندې استقامت نصیب کړي او الله دې زموږ تاسو د ایمانونو حفاظت وکړي. او الله پاک راته اسلام هم را کړی دی. د ایمان تعلق د زړه سره دی او د اسلام تعلق ده لاس او خپو سترګو ژبې د اعضاء سره دي. دا دواړه الله را کړي. اوس چې چاته الله پاک ایمان ورکړي هغه ته مؤمن وایي، او چې چاته الله پاک اسلام نصیب کړي هغه ته مسلم وایي.